محترم ورونو، الله رب العزت سے مسلمانانو باندې څومره عبادتونه فرض کړي، هغه له دې وجې نه دي چې الله رب العزت دغه انسان په مشقت کې او تکلیف کې اچي. د الله رب العزت مقصد له دې عبادتونو چې په انسانانو باندې لازم کړي دي، دا مقصد یې نه ده چې انسان دې په مشقت کې، انسان دې په تکلیف کې، انسان دې سرګردان وي، بلکې د دې عبادتو چې مقصد د الله رب العزت د انسان کامیابی ده. د دې عبادتو مقصد د الله رب العزت دا د انسان د عبادتو په وجه سره کامیاب شي. کچېرې انسان عبادت د الله رب العزت ونه کړي، دغه انسان ناکامه ده، دغه انسان تمخت بیا په آخرت کې سخت تکلیفو سره مخامخ کېدل. نو الله رب العزت سے مسلمانانو باندې څومره عبادتونه لازم کړي، هغه د انسان د کامیابی ذریعہ او د انسان د کامیابی سبب ده. بیا دغه انسان الله رب العزت سے پیدا کړی، الله رب العزت دغه انسان ته اختیار ورکړی ده. څومره مخلوقات چې الله رب العزت په دنیا کې پیدا کړي، ټول مخلوقات به اختیار دي. صرف واحد انسان ته چې الله رب العزت اختیار ورکړی په دې دنیا کې، الله رب العزت عمل ورکولی دی چې دغه د تا د کامیابي ده، دغه د ناکامي ده، دغه کار تا جنت ته رسوي او دغه لاره باندې که ته روان شې ته به د جهنم اور ته، د جهنم عذاب ته رسېږي. بیا انسان ته الله رب العزت په دنیا کې اختیار ورکړی ده. انسان ته په دنیا کې الله رب العزت خوښه ورکړې ده چې خوښه خپل ځان ته کسې که د جهنم په لار باندې ځي او که د جنت په لار باندې ځي، که د خپل ځان لپاره د آخرت راحتونه، د خپل ځان لپاره د آخرت انعامونه، د خپل ځان لپاره د آخرت جنت انتخاب کی، او که د خپل ځان لپاره د جهنم عذاب، د جهنم سختۍ، د جهنم مصیبتونو انتخاب کی. انسان ته بیا الله رب العزت دغه اختیار ورکړ. کومه لاره چې د جنت والا لاره ده، په هغه لار کې الله رب العزت عبادات، مشقتونه په دنیا کې، تکلیفونه، دردونه، لوږه، تنده، هغه شی چې د انسان زړه پرې نه غواړي، لیکن الله رب العزت ویلي چې دغه د تا د کامیابي او د تا د فلاح او د تا د آخرت د کامیابي ذریعه ده. او هغه لاره چې د شیطان او د جهنم والا لاره ده، هغه کې به انسان په خپله خوښه باندې رواني، د خپلې خوښې زندګي به تېروي. الله رب العزت فرمایي که دغه دنیا کې د خپلې خوښې زندګي تېره کړي، خپل نفس خوشحاله کول وغواړي، خپل شیطان خوشحاله کول وغواړي، خپل نفساني خواهشاتو پیروي وکړي، بیا د آخرت والا زندګي ډېره د تکلیف زندګي ده. بیا د آخرت هغه زندګي چې هغه نه ختمېدونکې زندګي ده، هغه ډېره د سختیو سره مخامخ کېدل دي. د جهنم هغه سختیانې، د جهنم تکلیفونه، د جهنم عذاب، د جهنم اور بیا ډېر سخت اور ده. انسان ته د دغو دوو شیانو اختیار الله رب العزت په دنیا کې ورکړی. د دغه آخرت د ګټې لپاره الله رب العزت په ده باندې عبادات لازم کړي. دغه عبادتو کې الله رب العزت لمونځ په مسلمانانو باندې لازم کړی. لمونځ چې کوم مسلمانان کوي، الله رب العزت فرمایي دغه انسان کامیاب ده. دې سره سره الله رب العزت په مسلمانانو باندې روزه لازم کړې ده. څوک چې د لمانځه سره سره روزه ادا کوي، دغه انسان کامیاب ده. له دې روزې سره سره الله رب العزت په مسلمانانو باندې حج لازم کړی ده. کوم خلک چې استطاعت لري، توفیق لري د حج کولو، الله رب العزت فرمایي دغو مسلمانانو باندې حج لازم ده. نو د دغو عباداتو په وجه سره الله رب العزت فرمایي کامیابي به بیا میلاویږي. د دې عباداتو سره سره الله رب العزت په مسلمانانو باندې د زکات او عبادت لازم کړی ده. الله رب العزت فرمایي چې د دې مخکینو عباداتو سره به د خپل مال زکات مسلمان باسي. دغه زکات یستل دا هغه لاره باندې تلل دي چې انسان جنت ته به رسېږي. که څوک کوم مسلمان په دې لارو کې
دغه عبادات چې د جنت په لاره کې الله رب العزت یې دی هغه پرېږدي، نو الله رب العزت فرمایي دغه انسان ناکامه ده، دغه انسان د خسارې په طرف روان ده، دغه انسان د جهنم په طرف روان ده، دغه انسان د خپلو خواهشاتو او نفسانیو تابع شوی، د شیطان تابع شوی ده، د دې هغې لارې انتخاب ونه کړ چې هغه الله رب العزت دته د کامیابي والا ایښی ده. نو محترم ورونو، په مسلمانانو باندې چې یو عبادت الله رب العزت لازم کړی دی هغه د زکات او عبادت ده، او دغه د زکات او عبادت ادا کول په هر مسلمان نه ده. د دې لپاره شریعت خپل شرایط ایښي دي، که چیرې هغه شرایط په مسلمانانو کې موجود وو نو دغه سړی چې په ده کې دا شرایط موجود دي دغه باندې زکات ورکول لازم دي. که چیرې زکات ورنکړي الله رب العزت بار بار په قرآن مجید کې فرمایي، نبی علیه الصلاة والسلام بار بار په خپلو احادیثو کې فرمایي چې دغه سړی به له ډېر لوی تاوان سره مخامخ شي، دغه سړی به د جهنم د سخت عذاب سره مخامخ شي، دغه سړی به د ډېرو لویو ناکامۍ سره مخامخ شي چې د هغې ناکامۍ نه وروسته به بیا فلاح او کامیابي نه وي. نو محترم ورونو، لکه څرنګه چې الله رب العزت په مسلمانانو لمونځ لازم کړی، روزه یې لازم کړې ده، حج یې لازم کړی ده، دغه رنګه الله رب العزت په مسلمانانو باندې چې چاته الله رب العزت مال ورکړی دی په هغو باندې زکات لازم کړی دی. که چیرې په دغو عباداتو کې یو عبادت ونه کړي ایمان یې ناقص ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي بني الاسلام علی خمس، اسلام بنیاد د اسلام مضبوطی په پنځو شیانو باندې ده. که چیرې په دغو پنځو شیانو کې دغه یو شی موجود نه وي، یو شی باندې مسلمان تګونه کې پرېږدي، نو د ده د ایمان هغه بنیاد کمزوری ده. بیا د دغه بنیاد د دغه عمارت چې له پاسه د ایمان عمارت پې ولاړ ده، دغه ایمان کله هم غورځېدلی سي، دغه تعمیر چې د کمزوري بنیاد باندې ولاړ ده دا کله غورځېدلی سي او دغه انسان هلاک کېدلی سي. الله رب العزت پیغمبر فرمایي شهادت ان لا اله الا الله، اول بنیاد د اسلام چې د هغه د الله رب العزت وحدانیت باندې ایمان ده، او د نبی علیه الصلاة والسلام په رسالت باندې چې په الله رب العزت باندې به د انسان ایمان، دغه انسان به بیا مؤمن بلل کېږي. و اقام الصلاة، لمونځ به ادا کوي، دوم بنیاد د ایمان لپاره لمونځ ده. و ایتاء الزکات، دریم بنیاد د ایمان لپاره زکات ادا کول. او څلورم بنیاد نبی علیه الصلاة والسلام د حج ذکر کړی ده چې کوم مسلمانان مال لري، دی طاقت لري د حج کول دته اسانه یې په ده باندې لازم ده چې د حج ادا کړي. او بل پنځم بنیاد د ایمان نبی علیه الصلاة والسلام ذکر کړی ده چې روزې نیول دي. دا پنځه بنیادونه دي د اسلام او دا سره تړلي دي. که په دغو کې یو بنیاد د اسلام نه وي، دغه ایمان کمزوری ده، دغه ایمان غورځېدونکی ده، دغه ایمان دومره طاقت نه لري چې دغه مسلمان دی د دغو کمزوري ایمان په وجه سره جنت ته داخل شي. نو دغه پنځه سره شیان الله رب العزت سره تړلي دي. یو عبادت د بل عبادت سره تړلی ده. یو عبادت که انسان ادا کړي او بل پرېږدي، احادیثو کې راځي الله رب العزت دا نور عبادتونه نه قبلوي. عبادت به ادا کوي، دغه پنځه سره عبادات په صحیح طریقه سره مسلمان ادا کوي. که چیرې دغو عباداتو کې او عبادت کې غفلت وکړي، په صحیح طریقه سره ادا نه کړي، نو دا د الله رب العزت خبره نه منل دي. نو کوم انسان چې د الله رب العزت خبره نه مني او په خوله باندې دعوه د ایمان لري، دی په ایمان کې کمزوری ده، د ده ایمان ناقص ده. دغه ایمان بیا د دې قابل نه ده چې دته د فلاح او کامیابي میلاو شي. نو محترم ورونو، زکات په مسلمانانو باندې لازم ده چې کوم طاقت لري، کوم ته الله رب العزت وسعت ورکړی ده. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د زکات په وجه سره به تاسې د مال کوم شر چې ده د هغه شر نه به الله رب العزت تاسې په خپل حفاظت کې ساتي. کوم مسلمانان چې د خپل مال زکات ورکوي، نبی علیه السلام فرمایي چې دغه خلک به د مال د شر نه محفوظ وي. د مال په وجه سره اکثر مسلمانان معصیت طرف ته ځي. غریب سړی به په څه شي باندې ګناه وکړي؟ مال نه لري،
د ګناه چې ته نشي تللی، د معصیت کوم ټکټونه چې دي هغه نشي پرې کولی، خپله غریبي به کوي. لیکن اکثر د ګناه کارو پسې ځي او د ګناه ذریعه چې ګرځي هغه زیات مال ده، د مال کثرت ده. او هغه انسان چې د خپل مال زکات باسي، الله رب العزت پیغمبر فرمایي دغه انسان به د مال د شر نه محفوظ وي. دغه مال چې د زکات کې ورکړی دی، دغه مال به د د معصیت، د د نافرمانی، د د داسې لارې چې هغه لار باندې انسان ته جهنم الله رب العزت جوړ کړی دی، په دغه لار باندې به دغه خپل مال انسان بیا نه لګوي. کله چې د خپل مال نه انسان زکات وباسي، د دغه مال په وجه سره نبی علیه السلام فرمایي د دغه زکات ایستلو په وجه سره مسلمانان د خپل مال حفاظت کوي. کومو خلکو چې د خپلو مالو زکات ایستلی ده، دا د الله رب العزت د پیغمبر وعده ده چې د هغه د مال حفاظت، د هغه د جان حفاظت به الله رب العزت کوي. او زکات ورکول په مسلمانانو باندې لازم. نبی علیه السلام فرمایي کومو مسلمانانو باندې چې زکات لازم ده او زکات ورنکړي، الله رب العزت په قیامت په ورځ باندې سخت عذاب ورکوي. قرآن مجید کې الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة. موږ او تاسو په الله رب العزت باندې ایمان ده، او موږ او تاسو په دې ایمان ده چې الله رب العزت خبره، هر خبره چې قرآن مجید کې کړې ده هغه رښتیا ده. کچيري په یو ټکی، په یو لفظ، په یو حکم د انسان ایمان نه، هغه منځونه، زکاتونه، خیراتونه، روزي، هغه سختیانې، تکلیفونه چې دنیا کې تیرې هغه قابل قبول نه ده. 100% قرآن به مني، د قرآن هر لفظ به مني، هر حکم به مني. نو په دې قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي والذین یکنزون الذهب، هغه خلک چې سپینه او سره جمع کوي، مالونه جمع کوي، په دنیا کې صرف مال ګټل او مال جمع کول دغه د خپلې زندګي غرض او مقصد ګرځولی. ولا ينفقونها في سبيل الله، د خدای په لارې کې نه ورکوي. ګورئ مسلمانانو، الله رب العزت چې هر مسلمان ته یو نعمت ورکړی، هغه چې هر نعمت، یو مسلمان ته ځواني میلاو، یو مسلمان ته طاقت میلاو، یو مسلمان ته الله رب العزت علم ورکړی، یو مسلمان ته الله رب العزت حکمت ورکړی ده، یو مسلمان ته الله رب العزت مال ورکړی ده، یو مسلمان ته الله رب العزت دی وشي فن ورکړی ده. دا دی الله رب العزت خصوصي انعام ده په انسان باندې. اوس دغه فن، دغه علم، دغه مال، دغه طاقت، دغه قدرت، دغه ځواني الله رب العزت د انسان نه په دې سره امتحان اخلي. دغه ټول انعامات چې انسان باندې الله رب العزت کړی دي، د انسان نه مطالبه دي چې دغه خپل نعمت د الله رب العزت پر رضا کې ولګوي، مال د الله رب العزت پر رضا کې ولګوي، خپل طاقت، خپل ځواني، خپل فن، خپل علم دغه د الله رب العزت پر رضا کې ولګوي. په دې باندې د خپل ځان لپاره آخرت توشه تیار کړه. دا د آخرت ته ذخیره کولو لپاره، د آخرت ته تیارولو لپاره انسان ته ورکړل شوی دی. هغه د انسان سره چې هر نعمت دی، کمال ده، که ځواني ده، که طاقت ده، قدرت ده، حکومت ده، هغه چې انسان ته ملاو شوی، دغه د انسان انعام ده. او دغه انعام به الله رب العزت د قیامت په ورځ پوښتنه کوي. نو الله رب العزت فرمایي هغه خلک چې د مال او نعمت مې ورکړی، ولا ينفقون في سبيل الله، او د الله رب العزت په لاره کې نه خرچه کوي، د الله رب العزت په حکم کې نه لګوي، د الله رب العزت حکم نه عملي کوي، په معصیت کې لګوي، نافرمانی کې پریمانه لګوي، لیکن د خدای په کار کې نه لګوي، د الله رب العزت په رضا کې نه لګوي. فبشرهم بعذاب الیم، خلقو ته زیری ورکړه پیغمبره، دغو خلقو ته سخت دردناک عذاب، دغو خلقو ته چې دنیا یې خپل غرض او خپل مقصد ګرځولی دی، چې الله رب العزت رضا کې نه لګوي، دغو خلقو ته د سخت دردناک عذاب ورکړه. الله رب العزت عذاب به سره عذابي، مخته الله رب العزت دې تذکره کړې ده چې څومره عذاب به ورکوم. یوم یحمى علیها فی نار جهنم، دغه مال چې په دنیا کې خپل غرض او خپل مقصد ګرځولی، مال پاته سه انسان لاړ،
دغه مال به د قیامت په ورځ را جمع کم. الله رب العزت فرمایي د جهنم اور به ورته ګرم کم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه مال به د قیامت په ورځ چې د الله رب العزت په معصیت او نافرمانی کې لګولای او د الله رب العزت حق نه ادا کړي، دغه مال نه به تختی جوړي کې الله رب العزت، او دغه تختی دغه الله رب العزت د جهنم په اور باندې ګرځي. بیا به الله رب العزت دغه انسان چې دغه مال په صحیح طریقه سره نه خرج کړي، د دې انسان تنده مخ او خوا یو جانب او بل جانب الله رب العزت په دې تختو باندې ورسوځي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دغه تختې سړی سي، گرمایش ختم سي، تپش ختم سي، حرارت ختم سي، الله رب العزت به بیا جهنم باندې ګرځي، بیا به دغه انسان په سوځي او دغه تسلسل د عذاب بجاري. په دې آیت کې الله رب العزت دې تذکرہ کړی ده، یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم، بیا به سوځول کیږي د هغو مخونه، د هغو څنګونه، وظهورهم او د هغو ملا، او الله رب العزت له جانبه به دا ورته ویل کیږي هذا ما کنزتم، ډېر دې په دنیا کې محبت ورسره، ډېر دې په دنیا کې جمع کاوه، د الله رب العزت په احکاماتو کې نه لګاو، د الله رب العزت معصیت کې دې لګاو، عبادت باندې د اغمال لپاره پرې کووه، د اغمال باندې د زنه راضي کوله، الله رب العزت له جانبه به ورته ویل کېږي هذا ما کنزتم، دا دې ما ګرمه نه ده، تا هغه شی ده چې تا خپل ځان ته جمع کړی، دا دې تا هغه ذخیره ده چې په دنیا کې د ځان لپاره ذخیره کړی لانفسکم، خپل ځان ته فذوقوا، اوس دې غذای کوه چکه، اوس دې غذای کوه سکه، فذوقوا ما کنتم تکنزون، هغه شی چې تا د خپل ځان لپاره ذخیره کړی دا هغه شی اوس وسکه. دا د الله رب العزت فیصله ده. دا الله رب العزت مسلمانانو ته یایي چې دغه مال چې کله الله رب العزت فرمایي ما تا ته درکړه خپل حق کې ادا کړه، دغه مال دغه مال اسم په دنیا کې درنه پاته کېدونکی ده، دغه مال د خپل آخرت د هلاکت ذریعه مه ګرځوه، دغه مال به د قیامت په ورځ باندې بیا په دغه مال سره تا ته عذاب درکول کېږي چې دا د شپه ورځ ورته یې وکړې ده، او د الله رب العزت د حکم مطابق یې نه مصرف کوي او د الله رب العزت د نافرماني مطابق یې مصرف کوي، د الله رب العزت په نافرماني کې لګوي. بل آیت کې الله رب العزت فرمایي ولا تحسبن الذين بخلوا، هغه خلک چې دوی بخل کوي دوی دا ګمان نه کوي بما آتاهم الله من فضله، چې الله رب العزت د خپل جانب نه په دوی باندې لوی فضل کړی، مال یې ورکړی، غنیان یې پیدا کړي. یو انسان خپل کمال نه ده، یو انسان الله رب العزت طاقتور، عقلمند، علم ورسړی، هر قسمه فنونو باندې عالمي، لیکن الله رب العزت د غربت له لکیر نه تیری، غریب فقیر مسکین، هر قسمه طاقت الله رب العزت ورکړي. یو سړی په دنیا کې بې وقوفه، د دنیا کمکل، د دنیا یو ذره علم نه وي ورسره، لیکن الله رب العزت دومره انعامات پرې کړي چې ډېر لوی لوی ډاکټران، ساینسدانان، ډېر لوی لوی هر قسمه فنونو وال پېژندونکي خلک د ده ماتحت یا د ده لاندې کار. نو الله رب العزت فرمایي دا د ما فضل او انعام ده په تا باندې، دا د تا کمال نه ده. دا خلک دی دغه ګمان نه کیسه په دې باندې ما فضل کړی دی او خیر لهم، چې دا د دې لپاره ډېر خیر دی. انسان یعنی دا خو د ما لپاره خیر، دا خو ما ته خدای پاک را کړی دی، بس زه د دې لایق کوم چې ما ته خدای پاک را، دا بل سړی خو د دې لایق نه ده، ما دغه کړي دی، هغه مې کړي دی، زه د دې لایق کوم چې ما ته نه وای را کړي، بیا مې چاته ورکول. الله رب العزت فرمایي دغه خلک چې د خدای پاک فضل پې سوی دی او بیا هم بخل، بیا هم د الله رب العزت خبره نه مني، بیا هم د الله رب العزت په لاره کې د خپل مال نه ورکوي او زکات نه ادا کوي. الله رب العزت فرمایي چې دا خو یایي چې دا د ما لپاره ډېر د خیر ذریعه ده، هو شر لهم، دا د دوی لپاره ډېر ناکار، دا د دوی لپاره د عذاب ذریعه ده. سیطوقون ما بخلوا، د قیامت په ورځ به دغه مال د دوی په غاړه کې ورچول کېږي، هغه مال چې دوی په دنیا کې بخل کړی ده،
دای په دنیا کې د الله رب العزت د حکم مطابق نه ده لګولې، دغه مال به د قیامت په ورځ باندې د دوی لپاره د عذاب ذریعه ګرځي. یو حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي هغه انسان چې د خپل مال زکات یې نه ادا کړی، د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت یو لوی اجتهاد د مال نه جوړ او د دې انسان په د غاړه کې به غمار ورولدل د دغه مار دغه خپل انسان د مخ مخامخ او د دغه دوار ځواني به الله رب العزت د غمار په ذریعہ سره دغه دوار ځامونه نیولې او دغه ورته کیږي چې زده تا خزانه یې په دنیا کې جمع کړو د الله رب العزت د حکم مطابق نه استعمالول. نو محترم ورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي من ادى الزکات ماله فقد ذهب عنه شره، چا چې د خپل مال زکات ادا کړ د دې مال د شر نه محفوظ اوس، بیا به د مال په ذریعہ سره الله رب العزت د جهنم عذاب نه ورکړي، بیا به د مال په ذریعہ سره الله رب العزت د جهنم سختیان نه ورکړي، بیا به د مال د دې لپاره د کامیابی او د فلاح او د نعمتو د آخرت د نعمتو ذریعہ ګرځي. کوم انسان چې دا مال زکات ادا کړ الله رب العزت په دنیا او آخرت کې د دې مال هم د حفاظت. مولانا زکریا رحمه الله په خپل کتاب ابیتی کې یو واقعه لیکلې، سہارنپور کو ہندوستان کی بازار مشہور بازار پتی کی بیا ہندوان مشرکان اور مسلمانان گٹ ہوسے لیکن مسلمانان اکثر پدی علاقہ کے غربت لار ہندوان مشرکان دغه مالدار او خپل لولو بلډینګونه باندې کې جوړ کړي په یو موسم کې براغه بل موسم کې وتی الله یو مشرک کو سړي لوی محل ځان لپاره تیار کړی، لیکن په هغه کې سکوټی ګارد مسلمان لګیدل. یو وخت راغی په کلی کې اور ولګي، دغه مسلمان خپل مالک هندو ته ټلیفون کوي چې په کلی کې اور لګیدل دی، په دې کور کې خو تا ډېر زیات قیمتي مصارف سوي دي، قیمتي مصارف دي سوي دي، قیمتي اشیاء دي پراته دي، د دې اور ورکولو څه طریقه اختیار کا کنه کور ته اور رسیدونکي اسړی وګ نه وګراو وګ نه وته بیا आवाज ورته کی درې سلور والے سه ورته ویل دغه هندو دغه مشرک ورته چې الله رب العزت دې ما کور نسوز ولې نسوز په کلی کې ور لګي الله دې ټولو خلکو کورونه وسوس تا کور ولې نسوز ما یې دې عالم نه یو خبر اورېدل او زه به خبره باندې عمل کوم او ما یقین ده چې هغه خبره صحیح کومه خبره دې اورېدل ما یې د عالم نه دغه حدیث اورېدل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چا چې د خپل مال زکات صحیح طریقه سره ادا کړ الله رب العزت په دنیا کې د دې مال حفاظت. زاګر که غیر مسلم یم ما چې له کومې ورځې نه دغه خبره اورېدلې ده ما د مسلمانانو د طریقې مطابق د خپل مال زکات ادا کول شروع کړي او د ما دغه یقین ده چې د ما د محل ته د ما د مال ته الله رب العزت دغه ور نه رسي. کتاب راخیستی چې ټول کله وسوسه دغه محل باقی پاتې د دې لوجه نه اگر کله مشرک ته لیکن دومره عقیده یې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث باندې چې په هغه طریقه سره د مسلمانانو په طریقه سره د خپل مال زکات ادا کاوه الله رب العزت د دې مال حفاظت. او کوم انسان چې مال زکات نه ادا کوي نبی علیہ السلام فرمایي دا د قیامت لپاره د دې لپاره د سختي او د عذابو ضروري. نو هر مسلمان باید کوشش وکړي چې په دغه میاس کې د فضیلت والا میاس ته یو ورکه عبادت الله رب العزت دې لوی عبادت باندې شمال خپل مال ته په صحیح طریقه سره حساب وکړي او دغه زکات په دغه میاس کې وباسي. زکات په دې میاس کې عبادت کول ډیر فضیلت لري. دا ضروری نه ده چې یو مسلمان د رمضان په میاشت کې زکات باسي، لیکن د فضیلت د درجاتو د بلندۍ لپاره دغه میاشت بهترین انتخاب دی چې مسلمانان د په دغه میاشت کې د خپل زکات او د خپل هغه صدقات چې په دغه باندې لازم دي په دغه ورځو کې وباسي او دغه صدقات نفلیه صدقات هم د دغه میاشتو کې زیات دغه د الله رب العزت د رضا او د شپې د الله رب العزت د مغفرت او د شپې. نو هر مسلمان باید کوشش وکړي چې دغه فرضیه ته د فرض ته چې الله رب العزت له جانب چې مسلمانانو باندې لازم ده متوجي اوسي.
او د قیامت دی وسختونو نه یو مسلمان ته یو انسان ته الله رب العزت د دې حکم دی نه عمل کولو له وجه ورکړي د وسختونو ازام وساتي الله رب العزت دې ما او تاسو ټول ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ